د یو صحابي واقع درته وایم. حضرت سلمان فارسی رحمه الله رضی الله عنه د دې ایران د علاقې او د اصفهان، اوس هم په ایران کې اصفهان علاقه شته، دې ته به پخوا فارس وي. عراق او ایران دا یو علاقه وه، یعنی جدا جدا بصره ځان له وه، کوفه ځان له وه، اصفهان دا ځان له ولایتونه، یعنی ځان له ګورنرۍ وې، خو دې ټولو ته به فارس وې. دا عراق پخوا فارسیانو، دی په فارسی کې خبرې هم کولې. دا وروستو عرب لاړل او هلته کې اوسېدل. حضرت علي رضی الله عنه دارالخلافه هم یوړه، ډېر عرب لاړل نو دې ژبه بیا عربي وګرځېدل، یعنی دا اصل مخکې فارسیان. دې په خپله وایي زه د اصفهان کې د یو کلي اوسېدونکی وم او زه د پلار نیازبین بچو او پلار مې مالدار و پټی یم او پلار مې بت پرستو آتش پرستو د اور عبادت پې کوه. اوس هم په دې ایران او په دې اصفهان علاقه کې بعضې آتش پرست شته دي، هغې اور بلې او د اور عبادت کوي. او زما پلار په هغه آتش پرستۍ کې هغه حد ته رسېدلی و چې د هغه آتش کدې نګران و، لکه د جومات مشر چې وي، هغه اور باندې د هغه ډیوټي وه، هغه سره خپل لاندې نوکران به و، دې ډیوټي وه چې دا اور رانه مړ نه شي، د هغې اور نه مري تر قیامته پورې، بلې ساتي اور ته خدای ونه. وی زه به پټو ته تلم راتلم، نو چې پټو ته به تلم نو زمونږ په لاره کې د عیسایانو یو چرچ و، عبادت خانه وه. یو ځل هغې ته ورننوتم چې تورېږه ګورم چې د عیسایان څنګه عبادت کوي. وی چې لاړم هغوی د خدای عبادت کوم. هغه وخت کې پکې صحیح عیسایان ځکه حضور پاک لا نور راغلی، هغې عبادت کوو یا مې خوښ شو. ما ورته وی چې زه خو مجوسي ما د اور عبادت کوم، پلار مې مور مې ټول مجوسیان دي. هغې دعوت راکړه چې د اور عبادت ولې کوی، د خدای نیکبختیان ته راشه د اور کې ګوته ومنډه، دا 20 کاله او 30 کاله د هغې عبادت وکړه. نو اوس خو به یارانه جوړه شوي چې عبادت کې، نو ګوته بدله نه سوځئ، نه ګوته خو سوځئ، نو چې دلته سوځئ نو قیامت کې به رې څنګه نه سوځئ. دا ستاسو عقل. وی خیر د هغې هغه دین مې خوښ شو او زه عیسایي شو. هغه وخت کې به عیسی علیه السلام ته پیغمبر وی او الله به یو ګڼه او د عیسی علیه السلام ته د خدای زوی نه وي، شرک به یې نه کو. عیسایي شم چې تلم به بیا به هغه ګرجې ته تلم، چې راتلم بیا به راتلمه. وی ما ورته وی چې ستاسو مرکز کم ځای دی؟ نو ما ته په شام کې یو ځای وښو چې هلته زمونږ مرکز دی، لوی مولا ستاسو پادري هلته ناست دی. وی ما وی چې ستاسو قافله کله ځي ما ته به وایه، نو زه به شام ته ځم. بس د دین په طلب کې ما سوچ وکړو چې دا پلار خو دلته ما اوس نه، او پلار رانه خبر شو، پوه شو، شکي شو را باندې چې ته خو د ګرجې ته دی راځې، خلک خو الوی. نو پلار را ګیر کړم او ښې ووالم چې ښه ته به د ما پلار نیکه دین پرېږدی او بل دین له به دی، او زه په دین کې کم مقام لرم، زه د دې ټولو مجوسیانو مشر یم، دا تشکرې چې اور بلیږي د هغې نګران انچارج یم، نو ته به بل دین بدلې. وی ډېرې ووالم. وی پلار را باندې شکي شو چې دی ونه تښتي، نو زه یې وتړلم، خپو ته یې راله زنځیرونه واچو. وی خیر ما خو ویلي و چې دا بادشاهي هم پرېږدم، د پلار د کور دا مشري او دا مالداري او دا هر څه نیازبینتوب او د الله د دین په تکل کې وځم. وی چې قافله شام ته تله، وی ما له اطلاع راکړه پټه غوندې. وی ما هغه زنځیرونه منځیرونه مات کړل او زه هغه قافلې سره لاړم شام. د کور مې پرېښو. ګوره د دین دپاره دا سخته شو. دا د هغه وخت لا رسول الله مبارک نشته، دا د هغه سوچه دین په طلب کې روان دی چې مجوسیت پرېږدم، یو الله نیسم او یو عیسی علیه السلام د خدای پیغمبر منم. هغې دپاره ما تکلیف برداشت کو، پلار مور مې پرېښودل، کور مې پرېښو، ځمکې پټي نیازبین جون دا مې پرېښو، لاړم شام. وی چې هلته لاړم، وی هلته یو پادري و هغه سره دیره شوم. وی ډېر ښه سړی و، ډېر نیک سړی و. ما یې خدمت شروع کړه، ځکه زه پردی مسافر وم. وی اتفاق دا و چې هغه بوډا و، مړه کېده. وی ما ورته وی چې ته خو وفات کېږې، ستا نه پس زه چېرته لاړ شم. ټوله قصه مې ورته کړې وه چې دغسې زه مجوسي وم، پلار مې مجوسي و او ما عیسایت اختیار کړه. وی ما ته یې وی چې زه مړ شم نو پلانکۍ علاقه کې یو بل پادري دی، هغه له لاړ چې د هغه خدمت کوه. وی چې دی مړ شو او دی مونږ ښخ کړه، نو زه هغه بل پادري له لاړم. وی ښه سړی نو، د خلکو نه به یې پیسې اخېستې، به یې جمع کولې، د ځان نه یې د قصد ازبرګ جوړ کړی و او میانځ کې سړی پوره ریاکار او فاسق و. خیر بوډا و، ډېر زیات بوډا و. وی اتفاق دا دی چې دی مړ کېده، نو ما د ده نه تپوس وکړو چې ستا نه پس چېرته لاړ شم. وی هغه راته یو بل پادري وښو. خیر په یو څو پادریانو زه وګرځېدم، بوډاګان به پادریان. وی اخري یو پادري له لاړم. ما وی چې ته خو هم بوډی او ته مرې، ستا نه پس چېرته لاړ شم. وی هغه ما ته وی چې زمونږ عیسایت خراب شوی دی، اوس څوک عیسی علیه السلام ته خدای وایي او څوک ورته د خدای زوی وایي. نو که زه مړ شم نو بس بل خوا مه ځه، بل خوا مه ځه، د آخرې زمانې د پیغمبر انتظار کوه. دا هغه وخت دی مونږ ته د کتابونو نه معلومه ده، د نښو نه مونږ ته پته ده چې نبي آخر الزمان د آخر زمانې پیغمبر را روان دی دنیا ته. بس هغه له ورځه او په هغه ایمان راوړه. ما وی زه به یې په څه پېژنم؟ نو ما ته یو څو نښې وښولې
وی یو نښه دا ده چې دی به په شګلنه علاقه کې پیدا کېږي او بیا د هغې نه به د کجورو وطن ته هجرت کوي کومې علاقې ته چې هجرت وکړي کجورې به پکې ډېرې او درېیمه دا چې هدیه به قبلۍ او خوري به او صدقه به قبلۍ خو خوري به نه او پنځمه دا چې د دواړو اولو په منځ کې به یو مهر نبوت لګېدل بس وی ما خپل تجارت او کاروبار شروع کړ ما له الله څخه ګډې چیلې راکړې اب مې سرولې په هغې به مې خپل ګذر اوقات کو او دا معلومات به مې غشتل چې کوم ځای به خلک وایي چې د آخرې زمانې پیغمبر راغی ځکه ده ماته وی راځي به دی پادري وی دا پادري مړ شو ګډې چیلې به مې سرولې وی دې کې یو پروپیګنډا اواره خوره شوه چې په مکه کې یو سړی دی او د پیغمبرۍ دعوی کړی زه دې علاقه کې چې ځوم یو قافله وه د مکې ما دې تپوس وکړه د کوم ځای وی چې موږ د مکې یو هلکه ما اورېدلي دي چې ستاسو په کلي کې یو سړي د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او کړې ده دا کلي هم څنګه دی وی هغې وایي چې زمونږ علاقه ټولې شګې دي او کاڼې دي بس ما وی یوه نښه خو ټیک ده ما ته خو پادري ویلي چې د کاڼو د شګو علاقه کې به پیدا کېږي علاقه د شګو او د کاڼو ده او د هغې نه چې مې تپوس وکړه نو هغه خبرې هم داسې کولې د حضور پاک اخلاقه چې زما یقین د هغې کې دا دی نو ما وی چې زه ځم میں تاسو به مکې ته کله دی په پلان کې ورځ ما به ځان سره بونه دی به بالکل بری بوځو هغې روان شو خو به قافلې وې ورو ورو به تلل په لاره به تجارتونه کول په میاشتو کې به ځای ته رسېدل وایي ما خپله کډه کوډه خپلې ګډې چیلیر سره ونغښتل او روان شوم وسه وایي هغې ظالمانو ما سره ډېر ظلم یو ځای کې زما نه ټول سامان واغېسته او زما ګډې چیلې هم قبضه کړې او یې زه ونیوم او په منډی کې خرڅ کړم چې دا زمونږ غلام ما چغې والې چې زه غلام نه یم زه اصیل یم خو خیر نه مې خلکو منله او نه هغوی منله ډېرو زه یو یم خرڅ یې کړم ځکه اوس چې دا خلک هلکان یې غوا کړي او بیا یې په دې خانه بدوشو خرڅوي خانه بدوش څوک پې څه کوي څوک پې څه کوي او څوک پې څه کوي دقه رنګې زه یې خرڅ کړم په منډی کې د غلامانو ده ما په سترګو اوښ کې قلارې نه شوې جړه مې شروع کړه چې خدایه داس کم ازمایش کې ګیر شم خدایه ما خو هغه باطل دین پرېښو او سوچه دین مې اختیار کړ او ما خو زه به د آخرې زمانې پیغمبر له ځان رسوم اوس خو پردې غلام یم اوس خو نشم غلام تښتېدی به هم نه شو چې کوم غلام به وتښتېد مړکو به اوس خو ځکه تښتېدی هم نه شم خپل اختیار هم د غلام نه چې مالک به ورته وي ودره دې کور نه نوته به ګنې نه به وته او خدمتونه به یې پرې کول خدای د بادشاه جون رانه لاړ د پلار نیازبین جوندو لیوما اوس خو غلام شم پردې خدمت به کوم چې څه قسمت را باندې کوي که زمینداري را باندې کوي که دیاړي را باندې کوي که را باندې کاڼي چلی پردې خدمتګار شم او بل دا چې ما خو دا هر څه د یو سوچت دین دپاره وکړل نو اوس یا خدای دا څه مشکلاتو کې ګیر شم اوس خو دا هغه پیغمبر ته آخرې زمانې نشم رسېدی پریشانې شي ګوره ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا سختۍ سره اسانتیا وي تکلیفونو پسې راحت وي علا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم تبا یو شی بد ګڼئ هغه به د خیر وي عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم تبا یو شی ښه ګڼئ به شر دته اوس دا شی بد ښکارېده او غلامي واقعي خبره ده چې زه غلام شم مولا چې را باندې څه کوي به او زه د ده نه تښتېدی هم نه شم او آخر زمانې پیغمبر ته به څنګه رسم وی یو مالک به په یو خرڅولم بل په بل بل په بل تقریبا 14 مالکانو په یو بل خرڅ کړم 14 اخیری چې چا واغېسته هغه د مدینې منورې یو یهودي و مدینې ته ورسېد ګوره الله ته اوس لارې ورته ورو اسانه چې مدینې ته ورسېدم دې کې یو ورځ ما په پټو کې په بوټو کې خدمت کو ځکه غلام او دې کې چغې جوړې شوې چې د آخرې زمانې پیغمبر راغی مدینې ما چې سوچ وکړ چې دا به همغه ځه کوي چې ړومبی نښم پکې پیدا شوه چې د شګو د کاڼو وطن کې پیدا شوې دی مکه دویمه نښم پکې پیدا شوه چې هجرت یې وکړه هغې وطن ته چې هغه د کجورو وطن دی ما ته پادري ویلي دا خو د کجورو وطن ته راغی قبا کې حضور پاک صلیرې صورت تقریبا دیرو نو ما ویورېږه نورې نښې پکې ګورم نو ما خپل مولا ته ووې چې ما له لږې کجورې راکړه په کار مې دي وی یو څه ما سره مینه وه د مولا ما یو تال د کجورو ډک کړ حضور پاک په قبا کې هغه له مې یوړه ما ورته مخې ته کېښو ما وی د الله رسوله دا صدقه د خیرات کې ورته مونږ وی ما ته خو پادري ویلي چې صدقه به قبلۍ خوري به نه ما دا صدقه ده وی کې دا سلمانه مونږ پیغمبران صدقې نه خورو
او مرګرو ته وی خوري نو مرګرو کجوري خوړي ما وی درې منه خم ښکارا شو صدقه قبلې مرګرو لورکي خورينا وی بیا مې د مالک نه نورې کجوري وغوښتې چې لګرا وی واخله وی کاسه مې ډکه کړله حضور پاک له مې یوړه مخې ته مې کېښوده مقصې قبا کې ما وی د الله رسوله دا کجوري مې درته راوړي دي دا هدیه تحفه ډالۍ ده وی کې د سلمانه مونږ تحفه ډالۍ خورو وی په خپل هم کجوري خوړې په مرګرو یې مو خوړې ما وی پادري چې راته څلورمه نښه کړې وه هغه معلومه شوه ډالۍ تحفه خوري او قبلۍ اوس پنځمه نښه ګورم چې د دواړو اولو منځ کې به مهر نبوت وی شاته تاویدم را تاویدم غږ خو مې نه شو کولی وی حضور پاک را باندې پیش هوښیار دی وی صادر یې په سر و د کمیس په ځای صادر هغه صادر مبارک یې ښکته کړه وی د دواړو اولو منځ کې مهر نبوت و هغه مې ولیده د کمترې دا ګیو مړه یو وړه غوندې غوټه وه هغه مې ولیده او پې ور پرېوتم او بې اختیاره مې ښکلوله او ډېر مې وجړل پوه شوم چې نښې خو په ټولو په ده کې دي چې کومې ما ته عیسایي پادري ښولی د آخر زمانې پیغمبر خو هم دی نو ما وجړل ډېر زیات مې وجړل چې هم ستا په تکل کې زه غلام شوم پردې نوکر شوم ګډه چیلی لاړې ما وې زه به تا څنګه مونم خو خدای پاک راته وښوله خدای هغې ځمکې له راوستمه چې کومې ځمکې ته به تا هجرت کوو حضور پاک د مټونې وم ځان ته را مخکې کړم او ډېره زیاته مینه یې را سره وکړه قسم په خدای زمونږ مبارک پیغمبر کې ډېره مینه وه ښه اخلاق یې لره مسلمان سره به محبت کو مسلمان سره به مینه کوله او دا د پیغمبر خوی دی مونږ له هم په کار کې داسې و ما ورته ټوله قصه وکړه حیران شو رسول الله مبارک اوس د یهودي غلام خو چا مې بل چا خرڅ نه کړي بل خوا لاړ نه شمه وی ما ته وی سلمان لاړ شه یهودي صاحب مالک سره دې خبره وکړه مونږ به ولسه پیسې میسې برابر کو او تا به آزاد مکاتبه وته ما یهودي له لاړم ما سره مکاتبه وکړه مکاتب وته وایي زه به دله 200 شرط را باندې ولګوم هغه شی به دله پوره کړم ما به آزاد کړي چونکې زه خو د هغه خوښ وم ما خو د اخلاص خدمت کوم نو ما ته نه خرڅولم خو چې اوس هم چې څوک چې نه خرڅوي نو داسې قیمتونه وایي چې هغه د هغې شتوني ما ته وی ښه بلکل به دې خرڅ کړم خو په یو شرط یو دا دی چې ماله به یو مقدار د سرو زرو یاد کړه چې دومره سره در به راکړې او دویم دا چې ماله به کجورې باغ کرې نو چې هغه باغ کامیاب شي او میوه وکړي نو هله به دی زادو بس ما وی سلمانه دا خو یو هم نه کېږي ما سره سره درکړم او کجوره چې وکرې او میوه کوي په هغې کې خو ډېره موده لګي رالم رسول الله مبارک ته مې چې صاحب کار ونه شو ولې داسې شرطونه یې ولګول چې هغه زما د وسه بار دی چې ما وی رسول الله مبارک وفرمایل ورشه شرط ورسره ولګوه الله به خیر کړي ما صاحب دا بس وی ته پرېږدم وی لاړم مالک سره مې شرط ولګه شرط ولګې وی څه موده پس حضور پاک ما پسې سړی راولګه چې راشه ورلم وی چې اوله سره زر رالېږلي وو ما له یې راکړل چې ورشه دا د مولا ته وتله ما صاحب دا خو لږ دي وی ته یو سا هلکه سره زر بچو ورکې څوک اوس غلام له مسلمان له به ورکې نه لیکن د حضور پاک پړه کې د یو سړي د ایمان څونه قدر د یو مؤمن مسلمان څونه قدر سره در مې یوړل مالک ته مې ورکړل ها دا واخله دا 2 شرط او یو پکې سرو چې هغه په تلو تلو الاقم رو خطل چې څومره د هغه شرط د حضور پاک معجزه یو شرط پوره شو وی ما ورته وی چې ما ته ځای وښایه چې بوټي د لو کنم چې میوه وکړي تا راته ویلي دي وی ځای راته وښو د کجورو قسم یې م راته وښو تخمونه بوټي راکړل وی حضور پاک ته مې وی راغی وی په خپلو مبارکو لاسو یې په هغه ځای کې هغه کجورې ښخې کړې وی کال له ټولو کجورو میوه وکړه بغیر د 2 بوټو نه ټولو میوه وی چې میوه ونیول اول کچه نیسي نو حضور پاک لرالم چې صاحب بوټو خو کامیاب شو غټ شو په لږ ساعت کې او میوه ونیوله دانه خو 2 پکې دانه لا نه ده کړې وی چې راغی صحابه ورسره چې دا ولې عمر صاحب وی چې دا تا کرلې دا 2 پکې ما کرلې دي نو رسول الله مبارک هغه دواړه بوټي ویستل واپس نورې د هغې په ځای وکرل هغې 2 هم ورسره په هغه کال میوه وکړه دا د حضور پاک معجزه آزاد یې ان مع العسر یسرا د دین د پاره چې تکلیف تیر کې د ګناه نه نو الله به درته اسانتیا پیدا کوي او ډبل اسانتیا به پیدا کوي وګوره ولارې پرېښو چاله راغی رسول الله مبارک لره تکلیفونه رالل پکې میانس کې لیکن حضور پاک له راغی ایمان ور نصیب شو او ټول عمر یې د حضور پاک خدمت وکړه او په مدینه کې هغه سره اوسېد او رسول الله مبارک سوی د سلمان په شا یې لاس کېښود یو ځل یې وفرمایل
ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. وی که تاسو د ایمان تشاکړه صحابو ته وی تاسو په دې به خدای بل قوم راوړي، ستاسو په شان بني ستاسو نه بخي. صحابه وی چې زمونږ په دې بل قوم الله را لېږي به څوک د سلمان فارسي په شا یې لاس کېښوده، وی دی به یو د قوم وی، دی به او د قوم وی. او یک دین سوریا ستوري ته ورسېږي، سوریا ته لناله رجال من فارس. دا سلمان فارسی ته او د فارس علماء ته اشاره ده که ستوري ته ورسي سوریا ته د دې سلمان دا قوم به واپس راکوس. څومره لویه مرتبه خدای پاک ورکړه. اوهو